أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش د قریش د امختکولو د پاره د ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، یعنی اغی د جمی او د گرمی سفر سره امختکولو د پاره. فلیعبدوا رب هذا البيت، بس غیله پکار دی چې د دې کور د رب عبادت کوي. الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، چې کوم غیله په لوګه کې چې د خوراک ورکړي دي او په یاره کې ولا امن ورکړي دي. سورت نوم سوره قریش دی او د اولنی آیت مبارکه نه چې دا لفظ اخسته شوی دی او دا سورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. د دین مخکې 28 سورتونه نازل شوی وو او د نازلېدو په اعتبار سره د دې سورت یو کم 13 نمبر دی او په دې کې یو رکوع د 4 آیاتونه دي. سرزمین مکه چې کومه ده دا میدانی علاقه نه ده بلکې دا علاقه چې ده غریزه علاقه ده او چې کوم ازمکه ده اغم همواره نه ده. مکی خلق چې ده غیبه ذریعه معاش او خوراک د پاره به خلکو تجارت کولو چې څومره چا طاقت دومره باغی تجارت کولو. دې لپاره غیبه عموما په کال کې 2 ځل سفر کولو. په یخنۍ کې باغی یمن تتلل او په ګرمۍ کې باغی شام تتلل، ځکه چې شام چې دی هغه یخ علاقه ده او مکی مکرمین به هغه خلق کله چې بشان تتلل نو په 2 میاشتو کې برسیدل. الته به لږ وخت تیر کو یو څو ورځې به تیر کی خپل سامان به خرڅ کو اول ته نو نور سامان را واغستو او واپس براغل. قریش مکه چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج انکار وکړو نو دا خبره کړې و چې مونږه په سورلو کې چې ده په 2 میاشتو کې معراج اغزي ته رسو او ته وی چې را زه په یو شپه کې چې ده الله تعالی الته چې ده او رسولم او به واپس راغم او اسمانونو تم پکې لاړم. دا خو زمونږ د سمج نه بالاتر خبره ده. 2 میاشتو سفر چې دی ما په منټونو کې وکړو دا خو چې دی اسی واجبه خبره ده. دا خلک چې کله به سفر باندې تللو نو دا خو کعبې سره خوا کې اوسېدل نو نور خلکو به د دې ډېر تعظیم کولو او هغه به وی چې د کعبۃ الله سره اوسېږي او دا هغه په پړوس کې اوسېږي نو هغه خلکو به د دې احترام کولو. نور عربو ځکه چې د بیت الله شریف خدمت کوي اول ته چې دی لکه وخت ری مکی سره خوا کې دي نو د دې وجه نه به نور خلکو د دې ډیر زیات عزت کولو. دایله به روټي مفت ورکولا، کټ به ولا مفت ورکولو، بستر به مفت ورکولا
او د مکه مکرمه چې کوم سيزونه برکت والا باغی ګڼل نو دینه به چې ده هغه سيزونه په ګرانه به اغستل چیرې دا خو د مکې نه راغلي دي لکه نن سبا چې مکې نه یو کس شی راوړي نو دا شي چې ډېر زیات تعظیم خلک کوي چیرې دا د مکې نه راغلي دي نو یې کې خبره نه کوي حالکه مکه کې خپل دغه فیکټرین میټرین نشته د نور ملکونو نه زیالته او بیا هلته ور باندې بس لیبل د مکې او د دغه ولګي د سعودي او د دې خلک چې دی خو په مینه هغه سیزونه اخلي ځکه چې نسبت ورسره پیدا شي کنه او عام قافلې چې په دغه لار باندې تللی نو دا خلکو باغه لټکولي پوه شو چې تاسو په دې لار راغی او قافلې به بس خلکو به لوټ کی خو د دې قافلې ته بچا سنې ویلي د دې به ډیر زیات تعظیم خلکو کولو دای باندې دا فرض چې د الله تعالی خې عبادت کړي په صحیح معنی سره قریش مکه ته د کعبۃ الله د وجنه امن حاصلو عزت ورته حاصلو رزق ورته ملاوي دو او هغه د پکاو چې د دې قدردانی کړي وي لیکن دې خلکو چې دې د الله تعالی د عبادت په ځای په بیت الله کې 380 بوتان کې خل لإلاف قریش د دې د مانوس کې دلو د پارا الافهم چې دای مانوس شي رحلت الشتاء والصيف د جمی د سفر یره مختشي ور سره د جمی سفر سره او د ګرمۍ سفر سره فليعبدوا بس دایله پکار دي چې عبادت کوي رب هذا البيت د دې کور درب چې د کم د برکت او د وسیلې د وجنه دیتا هر څه ملاو شي عزت هم ورته ملاو شي مال او دولت هم ورته ملاو شي او دایله پکار دي چې د بوتانو عبادت نه کوي او د الله تعالی نه ما سوا بل څوک معبود نه غني الذي يطعمهم من جوع هاغه رب چې کوم دایله خوراک ور کړی دی پلوګه کې وآمنهم من خوف او امن ولا ور کړی دی پیرا کې لکه د نور خلکو چې کله دایبه لکه مطلب دا چې دلته د مکینه چې دای ووتل کنه نو د دې وجه نه پاره ووتل چې دلته نس مونږه کرلې شو نس زمونږه چې د پټی دلته چې د آبادولې شو هیڅ هم نشو کولې نو د دای د خېټه د خاطر دای ووتل بارته خو الته تجارت چې به کول الته به يرم وا چې ير خلکو بچ دي قافلې لټکولې پلاره بچ دي نن خو چې نن سبا خدا سي کار دی چې بس اکاونټونه جوړ شوی دي زی پیسې دي لکه څوک ځان سره دي چې دي ځان نمخ کې چې د اکاونټ کې پیسې چاته واسطه یا خپل اکاونټ کې همداسې سفر وکا لکاو روپۍ به ته چې کراچۍ ته ځې لکاو روپۍ بستا په اکاونټ کې پرتی وي او مال ته خرج کا مال والا او ډیر ور کدل ته بدل وروړي خو هغه وخت خدا کار نو کنه خلکو بزان سره پیسې هم ګرځولي او مالونه به هم ګرځول نو دي خلکو بچي دي دا به یره ودیتا وآمنهم من خوف چې کله دیتا یره نو الله تعالی چې دی دیل امن ورکو د خوف په وخت کې نو دا څنګه ولې امن ورکو چې دای خلکو ته پته ولګیدا چې یار دا کسان چې کوم دي دا د مکې نه راغلي دي نو د دای به عزت کولو تعظیم به کولو او دای به لوټ کولم نه دا د الله تعالی د کور برکتو د دای مال محفوظ او ځانونه محفوظ او روزي کې چې د دای ته برکت لکه خلکو ورسره نور خېګړم کولم او اعمال به هم دینه چې د په ګرانه به باندې اغشتو خودي ظالمانو د بوتانو عبادت شروع کو دای د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام عبادت شروع کو او د عیسی علیه السلام او دغه چې د مور عبادت شروع کو او خپل آخرت برباد کو نو موږ لم پکار دي چې په هوش کې راشو مونږ چې دا واړه خدایان کم جوړ کړی دي چې را دي نه کیږي الته نه کیږي اغه نه کیږي دین نه کیږي نو دي شي زونو نه چې مونږ ځانو ساتو نو په الله باندې چې توکل وکړو خپل مهنت هم کو او توکل چې هغه مونږ په الله باندې کو نو ان شاء الله العزیز دي کې چې ډېر زیاته فائدہ ده ترجمه ته یو ځل به وښی
لإلاف قریش دا امخت کولو دا قریش ایلافهم چی غی امختشی رحلت الشتاء دا جمی دا سفر سرا شتاء جمی تاوی خوا والصیف او دا گرمی سفر سرا فلیعبدو بس دیل پکار دی چی عبادت کئی رب هذا البيت د دې کور د رب د الله تعالی په خپل هغه احسان کوي کنه چې ګورې ما تاسو باندې دومره رحم کړو الذي هاغ رب اطعمهم چې کوم دیل خوراک ور کړې دي من جوع د لوګي په وخت کې وآمنهم او امني ول ور کړو من خوف د ير په وخت کې